په دې ملک کې ډېرې سیاسي ډلې دي او یو ډله پکې جمعیت العلماء اسلام ده او زه دې ډلې سره ملګری شوی په سن 70 کې ما د سن 70 نه وړاندې زه دیوبندی وما خیالات میں دغه وو لیکن په سن 70 کې ما چې د مفتی محمود او د مولانا غلام غوث هزاروی رحمهم الله تعالی وتبارک د دین د پاره د منډې تړلې او دا در په در ګرځېده ولیده نو ماړه کې خیال وکړو چې پتام د مولا ګوټي نامه ده نو مولا چې ده د مولا په ډله کې خخ کاری د مولا په ډله کې خخ کاری نو زم ورغلم په قصخانه کې قاسم علي خان جماعت تا او دا دواړه ناستو او لاس مې ولا ورکړو او چنند جناب محمد رسول الله یو سنت ادا شو صحابو مرګرو ته وی چې دعا وکړي چې پروردگارا اللهم ايد الاسلام باحد العمرين اے اللہ دے اسلام لا مضبوطه کی پیو د عمرینو یا ابو جہل مسلمان کا یا عمر مسلمان کا نو مسلمان خوے نو بیگا 2 بجے ما دعا کړي وا چې خدای دې بجلی ګرمولا زړه پرانی دې چې دې دی جمعیت تراش عزیزانو هغه ورځ ده او نن ورځ ده مفتی محمود خو پرېږده چې دا هغه ژوند ما ډېر د نږدې نه لیدلی دی زه ورسره ډېر په ځمکه ناست او په ځمکه ملاس پاتې شوی ما مفتی محمود خو پرېږده زما دې د خدای په ذات قسم وي چې د مفتی محمود د عبدالخیلو کې چې کوم وران کور دی دا هغې کوڅې د سپو خاورم په سترګو کې اچول سعادت ګڼمه تاسو وګورئ په دې اوس خو سوات لوی انټرنیشنل ځای دی بحرین مهرین تم دا خلق سیل تفریح دپاره راځي بازار کې چې چېرته وګرځي میړی په موټر کې ماشوم قلاري او ښځه په دکان کې سودا علي دکاندار څرنګه ته چې داسې هلکان ورته دکانونو کې کینولي دي نو چې ستا په مخ کې ستا ښځه پردي هلک سره ګپ شپ لګوي هلته ته ورته د ګوګشتو په شانې او په دکان چې ناست هغه ښه کاټوي چې ښځه دې را روانه شي وایي مور یې په سترګو ړنده شي داسې پیشوګي ته دې ورکړی یم سړی خو دغه دی یو شرم نه دی دې دل عمل کې چې مونږ یې وجاړو یو ښځه وه لور یې مړه وه هغې نه مخکې رور مړه وه هغې نه مخکې پلار مړه وه هغې نه مخکې مور مړه وه نو لور ته وایي بچړي میں کس کس نو روواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی میں تنو رواں پوچھ پی بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں بچیا ز سوک سوک اجاڑم مور اجاڑم کپلار اجاڑم کرونا اجاڑم او کتا اجاڑم او د بجلی گرمولا بیڑا تباش دے بپدے ملکی کم کم مڑے جاڑی
کم کم ویر بجاړي او کم کم غم بجاړي. اوس خو مې قسم په خدای دی چې په ګوډو کې دردونه سو چې په سر باندې مې 24 غنټې بوج وس مشتنا زور مشتنا قوت ملاس کشتنا بلک ټول بے غیرته دی او ځان خرو لګي. زما متعلق بدام واوري چې د بجلیګر مولا لونم په کالج کې سبق اورېدلی وم د موټر خرچم پما رای ولې زما کور زما محله زه چې کم ځای اوسېږم که هلته دام ثابته کړه چې زما لور په پیلی جماعت کې چرته په سکول کې داخله شوې ده په پیلی جماعت کې نو په جلسه کې وایم او دا ټیپونه لګېدلي دي دا به ټولې دنیا ته نشر کوي نو زه به ګیره کلوم په خره به سورېږم مخ به توروم او دا ډوکو امیل به په غاړه کې اچوم کینی چې چا ویلی دي دغه دلنه به پوزه پرې کوم غوږونه به ترې پرې کوم او د دلتوب بورډ به پرې لګوم. تاسو پوه شئ په خبره پیلې جمعه یا ما ته یو ځلې د پېښور ډیپټي کمشنر وویلې چې یو سرکاري ډیري راغلی ده چې د بجلیګر مولانا د جمعې په شپه VCR ګوري. هلکه زه تاسو ته یو خبره کوم ما نه هیڅوک خلاص نه دي نو دا غریبان خو به هم په سړه خوشحالۍ کوي خیر ما پسې هم څه ډرامه خو به کوي ځکه یو سړی ما یو ورځ یو سړی په سپېړه ووالو ما ته یې خوندو ما ولې څه خو وایي نو وې څه ویلې ځکه نشم چې اوس مې بله سپېړه وایي نو دوی غریبان خو به هم څه وایي یاره خو نو ځکه چې ما د دوی نه ښځې پرېښلي نه مې ولا لونه پرېښلي د دې زامنو ګوره زامنې نن ستا د ملک بچی تباه دي وای په ایمان نن په دې ملک کې د کرکټ میچ ډېر ضرورت دی او که په دې ملک کې پوډر او خرڅولو والا پارټیکول ډېر ضرورت دی وای نن په دې ملک کې د سټیډیمونو جوړولو ډېر ضرورت دی او که په دې ملک کې نن د پوډرو خرڅولو والا پانسی او لټکیاول ډېر ضرورت تاسو راشئ په پېښور کې وګورئ چې پوډرو کې ونیول شي سبا یې ضمانت شوی ورته وکیلان ولاړي وایي دي دا بیلیبل دی دا بیلیبل یو نان بیلیبلی یو بیلیبل په پاکستان کې نان بیلیبل نشته ټول بیلیبل دي پردی لور ته په سرک لاس واچوه او حیا یې تباه کا په کچرو کې دا بیلیبل دی پردی لور ابرو والا کور ته ور واوړه عزت یې لوټیاو کا کچرو ته لاړ شه دا بیلیبل دی غلاو کا پردی کور روان کا اغوست جامین تی یوسا پولیس انیو عدالت تلاړو دا بیلیبل دی تو آیا په ایمان چې دا ملک د دې قابل دی چې مونږ پکې د اسلام نوم وایو 240 کاله وشو تر نن تاریخه یو الف قانون چې دی هغه د پیرنګي بدل شوی نه دی کمپلیټ د لارډ میکاله جوړ کړی قانون تر اوسه پورې چلی تر اوسه پورې نو زه د داسې ملک نه بیزار زما دا پلار او نیکه ته توبه الله پاک دې په دې ملک کې قانون قرآني نه راولي او کني خدای دې دا ملک په طوفان نوح تباه کړي بے غیرته قوم د ځمکې د پاسه ژوندی په کار نه دی اوس مولا ضیاء یو بله پراپیګنډه زما متعلق وه چې ضیاء الله کې په خوب کې لیدلی
نہیں خدای امرک کا دا تاسو زما متعلق را بلا ګوري ضیاء الله کې په خوب کې لیدلې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې ناشته واو ضیاء الله کا په خوب کې به هغه څوک ګوري چې چا ضیاء الله څوک په ونډو عادت کړیو ضیاء الله چې چاله د لنګې میخې غوندې ونډې کړې وې مدرسو له لکونه روپۍ ورکولې د سود د زکات نظام یې ورته رایستی و د وفاقي وزیر په لاس به 115 لکه روپۍ ورکولې د صوبایي وزیر اوقاف په لاس به 15 لکه روپۍ ورکولې ضیاء الله هغه ونډو خورو په خوب کې لیدلی و زما څه کار دی چې د ضیاء الله په خوب کې ګورم هغه ضیاء الله چې پرون یې ستا په دې دیر کې اعلان کړی چې د اسلام آغاز به د دیر نه کېږي وایي دیریانو کړی و که نه و کړی نو ما په پېښور کې ووی مال د اسلام آغاز خو د غار حرا نه شوی و د دیر غرونو کې بل غار حرا و پیغمبر پیدا شو چې د اسلام آغاز به د دیر نه کېږي ویلی و که نه ویلی هغه ضیاء الله ما په خوب کې ولیدو او د رسول الله په غیږ کې ناست د رسول الله په غیږ کې خو به د غرغشتو مولانا ناست دي د رسول الله په غیږ کې به شیخ الهند ناست دي چې چا پیرنګیان د دې ملک نه ورکړي د رسول الله په غیږ کې به مولانا حسین احمد مدني ناست دي د رسول الله په غیږ کې خو به حضرت شاه انور شاه کشمیری ناست دي د رسول الله په غیږ کې خو به مفتی محمود ناست دي غلام غوث هزارو به ناست دي ضیاء الله به د رسول الله په غیږ کې ناست دي چې په 10 کاله حکومت کې ملا رانه په شرمونو شرمو ملا ټولې په ونډو عادت